د بهترین حکومت د راوستلو دپاره بهترینه او زبردسته وظیفه ده. دا وظیفه چې کله موږ او تاسو وکړله په د زړه په صدق باندې په اطمینان باندې انشاءالله العزیز الله پاک به داسې حکومت موږ او تاسو باندې راولي چې کوم حکومت زموږ او ستاسو د خوښ وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ او ستاسو د زړونو امیدونه د زړونو حاجتونه دا د په خپل دست قدرت باندې دا پوره کړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو حامی و ناصر شي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د چا محتاجۍ نه صرف د الله پاک موږ او تاسو ټول د خپلې بندګۍ دا محتاجه ساتي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډېره زیاته د قوت والا او ډېره زیاته مضبوطه وظیفه ده. فرمای محترمو که چېرته موږ دا وظیفه ونه کړو د الله پاک نه دا سوال ونه کړو الله پاک به داسې حل که موږ باندې مسلط کړي چې د هغوی د لاسه به زموږ 15 کاله سر او تندی محترمو دا به نه لګي. محترمو د ښه حکومت دپاره دا دعا ویل پکار دي. دا دعا به موږ وایو نو الله پاک به موږ باندې ښه حکومت راولي. داسې حکومت به الله پاک موږ او تاسو باندې راولي کم حکومت چې د الله پاک خوښ وي او ښه بندګان وي د الله پاک دا کسان به الله پاک موږ او تاسو باندې راولي. بیا وروسته هر سړی فریاد کوي څوک وایي هلکه مهنګایي ده څوک وایي دا څیز ګران دی څوک وایي دا څیز ګران دی. دغه رنګه زموږ سرونه خویندې دا وایي چې هر څه ګران دی دې کې ودونه کول ډېر زیات ګران کار دی. نو د خراب حکومت سره ډېر زیات څیزونه دا خراب راځي. نو چې کله حکومت خراب شو د هغوی پالیسیانې به خرابې وي. چې کله پالیسیانې خرابې شولې دغه رنګې معیشت به خراب وي. چې کله معیشت خراب وي نو بیا به انسان ته د استوګنې او د ژوند تېرولو ټایم او طریقه د انسان لا بیا نه ورځي. نو د الله پاک نه دعا ده چې الله پاک د موږ باندې ښکلي نیکان خلکه دا راولي داسې کسان دې راولي چې زموږ د ملک دپاره زموږ د قوم دپاره زموږ د رونو زموږ د خویندو دپاره زموږ د راروان مستقبل لپاره بالکل دا ښه وي او دغه رنګې د ټول ملک ملت دا خیرخوا وي. داسې حکومت د الله پاک موږ او تاسو باندې راولي. الله پاک د موږ او تاسو د خراب حکومت نه ساتي او د شریرانو د حکومت نه ساتي چې نه زموږ په مشرانو باندې به هغوی شفقت کوي. دغه رنګې زموږ مشرانو ته په ښه نظر باندې نه ګوري نه زموږ کشرانو باندې شفقت کوي نه زموږ د مشرانو عزت کوي او دغه رنګې زموږ د خویندو زموږ د میندو لپټه پکې محترمو دا محفوظه نه وي. د داسې حکومت د الله پاک موږ دا ساتي. الله پاک داسې حکومت موږ او تاسو باندې راولي چې زموږ د مشرانو قدر کوي زموږ د کشرانو عزت کوي او زموږ د خویندو زموږ د میندو لپټې دا پکې محترمو دا محفوظه وي. نو څومره کسان دي دا ویډیو اوري دا ویډیو ګوري نو هغوی له پکار چې دا وظیفه دا مخکې شیر کوي چې دا وظیفه ټول حل کوو کې نو الله پاک به موږ او تاسو باندې ښه حکومت راولي. داسې حکومت به راولي چې په هغه کې موږ او تاسو خوشحاله یو. په هغه حکومت کې به الله پاک خوشحاله وي. الله پاک باران کوي. دغه رنګ الله پاک خپل رحم او کرم دا موږ او تاسو باندې کوي. نو که موږ دعاګانې نه کوو موږ نوافل نه کوو موږ دا ذکر اذکار نه کوو نو الله پاک به خراب حل راولي. نو ځکه فرمایي چې یو سړی څو پورې محنت نه کوي الله پاک د انسان تقدیر نه بدلی. انسان چې کله خپل تقدیر بدلول شروع کړل نو الله پاک به د انسان تقدیر دا خو به هو اقشان بدل کی څنګه چې د انسان غواړي. او انسان چې خپل تقدیر باندې خوشاله دی او بدلی نه الله پاک هم نه بدلی. فرمایي چې لیس للانسان الا ما سعی. د انسان دپاره هغه څه دي چې انسان د کوم څیز دپاره سوچ کړی د یو څیز دپاره کوشش او جدوجهد کړی دی نو موږ هم دغه جدوجهد وکړو دغه کوشش وکړو دغه سوچ وکړو ای پروردګاره موږ باندې نیکان خلک راولي نیکان حکومت موږ باندې راولي داسې خلک راولي موږ باندې چې زموږ قدر کوي او زموږ معیشت او زموږ د وطن دا حفاظت کوي پکې. نو د هغوی لپاره ډېره زیاته زبردست او ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده او څوک دا وایي چې زموږ د پارټۍ حکومت دې راشي نو بالکل د هغوی لپاره دا وظیفه ډېره زیاته کارآمد ده. یوې پارټۍ والا وایي زموږ حکومت دې راشي بلې والا وایي زموږ حکومت دې راشي بلې والا وایي زموږ حکومت دې راشي. نو دا وظیفه د ټولو دپاره ده. هر پارټۍ والا یې دا وظیفه وکړي انشاءالله العزیز. چا ډېره کړې وي نو چا وظیفه کې قوت وي الله پاک به د هغوی حکومت راولي.
راځئ چې زه د وظیفې طرف ته وظیفه داسې ده چې اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. دویم وظیفه اللهم ول امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا. نو دا وظیفه به د هر منځ نه بعد 3 پیره وایو. نو دې برکت به دا وي چې الله پاک به موږ او تاسو باندې نیکان خلک راولي. نو د الله پاک نه دعا ده چې داسې نیکان خلک دې موږ باندې راولي چې زمونږ د مشرانو عزت کوي، زمونږ د کشرانو عزت کوي، دغه رنګه زمونږ د خویندو میندو لپټه پکې محفوظه وي او دغه رنګه د ملک د مخ په ترقۍ باندې د مخکې بوځي. داسې حکومت د الله پاک موږ او تاسو باندې راولي. کوشش وکړئ دا وظیفه مخکې شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله که. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.